نبی علیہ السلام ورته فرمایي وای ذمہوار به څوک راکې څه پته لګي ته لاړه شي او بیا واپس رانه شي. هغه اوسۍ واپس رسول الله مبارک ته ګویا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. مسلمانانو رونو یو پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی، صحابه ورسره روان دي. اوسۍ یې ونیوله، ځنګلي اوسۍ چې کله ونیوله هغه اوسۍ رسول الله مبارک ته ګویا شوله. دا د رسول الله مبارک معجزات دي. د الله رسول ویل د غر نه هغه سیټ ته زما په غار کې ویل بچي پراته دي. څومره ښایسته خبره یې وکړه. د الله رسول ته وایي که زه لا نړم نو وایي هغه به د لوږې نه مړه شي بچي مې. هغې وله که مې پی ورنه کړل هغې به د لوږې مړه شي. بهر ته د راوتلو نه دي ډېر زیات واړه دي. د الله رسوله بس دومره اجازت ماله راکړه چې زه لاړ شم هغې وله پی ورکم، شوده وله ورکم، ماړه یې کمه او بیا به ستا خواله واپس راشم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي وایي ذمہوار به څوک راکې څه پته لګي ته لاړه شي او بیا واپس رانه شي. هغه اوسۍ واپس رسول الله مبارک ته ګویا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي داسې غټ قسم به درته وخورم چې په دې مخ د ځمکه باندې چا نه یې خوړلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي څنګه؟ وایي د الله رسوله که زه چېرته واپس رانلم ستا خواله نو الله رب العالمین دې ما په قیامت کې د حرام خورو سره ودروي. الله اکبر. څوک چې حرام کوي په کم یو پیړ به زه باز کوم، کم یو داستان به زه رالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی و یو سړی به یو په صحرا کې به روان اشعث اکبر یمد یدیه الی السماء یا ربي یا ربي، سر به ببر شوی وي، د اسمان ته به لاس نیولی وي، دعاګانې به د الله نه غواړي یا ربي یا ربي، یا الله زما دعا قبوله که. خو څه هغه کس به څه چل کلی؟ اخوا په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومشربه حرام، د ده څښاک چې دی نو هغه به حرام وي، د ده څښاک، د ده خوراک، د ده کپړې، هر څه به حرام وي. پردی حق ګوره چې ډېر زیات ګران دی، په دې کې الله رب العالمین معافي نه کوي. الله به درته ځه خپل حق وبخي. د قیامت په ورځ باندې به الله درته وایي چې ما بنده بخلی، حق مې درته وبخو. و دا پلانکې بنده ولاړ دی مخامخ درته ولاړ دی، د ده دې پلانکې ځای کې ځمکه نیولې وه، د ده نه دې پیسې والې وې، 10 روپۍ دې دې والې وې، 20 روپۍ دې دې والې وې. نو تاسو ماله جواب راکئ قیامت په ورځ باندې به دا پیسې د کوم ځای نه راوړي سړی چې هغه کس لی ورکړي، هغه پیسې وله ورکړي. الله وایي زه به د خپل حق معاف کړم، د خپل حق به درته وبخم. و دا پلانکې چې ولاړ دی دا ستا دا رور چې ولاړ دی تا ته په دنیا کې حق وهلی دی، د ده سره څه کې، د ده سره خپله معامله وکړه، ما درته خپل حق بخلی دی. مسلمانانو وروڼو یو پیري امام احمد ابن حنبل صاحب خپلې ښځې ته وویل چې روټۍ راله راوړه. نو چې کله روټۍ راوړه ډېر لوی خدمت امام احمد صاحب کړی دی د دین اسلام. ګوره ډېر لوی نوم دی په دین اسلام کې. چې کله وله ښځې روټۍ راوړه دا چې کله دې روټۍ ته داسې د خپل طعام ته ګوري نو خپلې کور والا ته وایي دې روټۍ نه ماته د حرامو بوی راځي. هغه ښځه سوچ کوي، هغه ورته وایي په دې کې خو حرام نشته دی. نو امام احمد ورته وایي سوچ وکړه، ګوره سوچ څه به پکې، خامخا به پکې څه پکې. چې کله یې ښځې سوچ وکړو، ښځې واپس امام صاحب ته وایي په خمبیره کمه شوې وه. خمبیره د امام صاحب یو زوی و، هغه سرکاري ملازم و، بار یې چېرته نوکري کوله. وایي خمبیره مې د هغه د کور راغېستې ده. امام صاحب انکار وکړو، وایي دا نه خورم، دا خوراک نه خورم، دا مې د مخې نه اخوا کوي. کله چې انکار وکړو په دې کې دروازه وټکېده ټک ټک. امام صاحب اواز کوي څوک یې جي؟ وایي خیرمار یم، د الله په نامه باندې څه راکئ وږی یم. ښځې وله کم طعام چې و هغه راوړو، فقیر ته یې کېښودو. و امام صاحب وایي نه دی خوړلی. ګوره هغه فقیر وایي چې امام صاحب نه دی خوړلی نو زه به یې څنګه وخورم؟ په دغه ځای کې ټول خلک انکار کوي مونږ دا خوراک نه خورو. څه موده بعد امام صاحب تپوس کوي وایي هغه کم خوراک چې ما نه و خوړلی هغه تاسو څه کو؟ هغه خوراک باندې څه وکړل؟ هغه رزق هم چېرته ښودی دی؟ چا ورته وویل وایي جي هغه خوراک چې و نو هغه مونږ د دجلې دریاب ته ګزارلی دی. سبحان الله. امام صاحب د مرګه پورې بیا د دجلې د دریاب مې نه دی خوړلی، هغې له خوله نه ده راوروړي. امام صاحب څه وایي؟ هغه فرمایي وایي په دې کې پردی حق دی. نن سبا ما سره ډیلینګ وشي، څوک زما نه خبر، هغه راپسې را روانې زما حق دی، زما حق دی، زما پیسې دي مال یې راکړه، زما حق کېږي. وایي ځه مړه چا ته پته را وایي
څوک ګواه در سره نشته، هېڅوک هم نشته دی، زه وایم څوک نشته دی. الله رب العالمین خو تا اینې که نه، الله ته پته ده چې د فلاني کس په تا باندې پیسې دي، د فلاني کس په تا باندې حق کېږي او تی ورله نه ورکوې، ته هغه زورې د هغه مال تار بند کړی دی، د ځان سره دي ښودی دی. راځئ چې نن سوچ وکړو، نن لږ دا خپل ضمیر چې دی دا مخې ته راولو چې په خلکو را باندې څومره حقونه دي، د پلار حق را باندې دی، د خور حق را باندې دی، د رور حق را باندې دی. زه وایم دا حقونه چې دي نو دا به قبر ته وړو، په قبر کې چې کله را باندې دا تختي کېږدي او کله دا سپین کفن رانه راتاو کي، بیا خو نه کېږي، بیا خو هر څه ختم، دنیا سره تعلق ختم، هغه طرف ته مونږه هر څه پرېښودي دي، وایي هلته به یې کوو هر څه. په دنیا کې چې په چا باندې د چا قرض وي، هغه کس ورته ووایي پیسې راله راکړه، دا زما په تا باندې حق دی، هغه ورته وایي د قیامت په ورځ باندې به وایي ګورو. راځئ چې نن رب راضي کو، رب ته ودرېږو، رب ته وجاړو، د چا حقونه دي رامانې، د حقوق العباد نه ځان خلاص کو. الله ته ووایو چې د پلانکي دا حق و ستا د رضا دپاره مې وله ورکو، د هغه حق دومره کېده هم نو، خو ستا د رضا دپاره مې وله ورکو. نو انشاءالله الله رب العالمین زمونږ رب دی، الله کریم دی، الله رحیم دی، الله رازق دی. الله به مونږ ولې نه بخي، الله به مونږ ته ولې معافي نه کوي. او انشاءالله دا ویډیو چې څومره کسان هم ګوري مخکې ورسره شیر کوئ، ځکه چې ستاسو د یو شیرینګ د وجې نه به د چا زندګي بدله شي. خو داسې یو کس به وګورئ چې هغه په حدیث باندې به عمل وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو به عمل وکړي، د قرآن په آیت باندې به عمل وکړي. دا زمونږ او ستاسو دپاره